سلموا عليه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومخبر رکوع الله پاک قبائح د یهود ذکر کړو. په دې رکوع کې الله پاک قبائح د یهود ذکر کوي. دارنګه مخکې بیان د وعید او دلته الله پاک ذکر د وعد کوي. خو مناسبت د مخکې سره دا ده چې مخکې الله پاک د یهودو د ذلت ذکر وکړو وضربت عليهم الذلة والمسكنة. دلته الله پاک د ذلت نه د وتلو لار ذکر کوي چې د ذلت نه به د یهود هلته وځي چې په قرآن باندې او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. ان الذين آمنوا والذين هادوا، الله پاک فرمای هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی، والذین هادوا والنصارى والصابئین، دا ټول ډلې چې دي من آمنا، څوک چې په دوی کې ایمان راوړي. اوس په دې اعتراض راځي چې ان الذين آمنوا د دې سره من آمنا نه لګېږي ځکه دوی خو د مخکې نه ایمان راوړی دی. نو من آمن بالله د دې نه وروسته د دویم ایمان څه معنا ده؟ نو بعضې علما فرمایي چې د ان الذين آمنون هغه مؤمنان مراد دي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بعثت نه مخکې ایمان راوړی. ان الذين آمنوا قبل مبعث النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه مخکې چې کوم مؤمنانو لکه حبیب النجار وغیرهم. والذین هادوا والنصارى والصابئین، نو من آمن څوک چې په دوی کې د بعثت د پیغمبر علیه السلام نه وروسته ایمان راوړي. او بعض علما فرمایي چې ان الذين آمنوا د دین امدغه مؤمنان مراد دي چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دی په حقیقت کې. او وروسته د من آمن بالله نه مطلب دا دی چې دوی په دې خپل ایمان باندې په استقبال کې سابق قدمي پاتې شي. او یو درېمه توجیه خو د ټولو نه اسانه ده چې ان الذين آمنوا لسانا، نو من آمن بالله قلبا، چا چې ایمان راوړی لسانا په ژبه، نو په دوی کې چې څوک ایمان راوړي په زړه باندې من آمن بالله یعنی قلبا. او په مخ کې الذين يؤمنون بالغیب کې د دې آیات کریمه یو توجیه مون ذکر کړی و چې یو صورت د ایمان دی چې اقرار باللسان او تصدیق بالقلب دی، او یو حقیقت د ایمان دی چې هغې ته اطمینان وایي. نو ان الذين آمنوا په دې کې صورت د ایمان مراد دی، او من آمن بالله په دې کې حقیقت د ایمان مراد دی چې هغې ته اطمینان وایي. اطمینان دې ته وایي چې مقتضا د طبیعت او مقتضا د شریعت یو شي. هر شی چې تقاضا د شریعت د غسته مقتضا د طبیعت شي هم دې ته ویلی شي حقیقت د ایمان. ان الذين آمنوا، الله پاک فرمایي هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی. نو په آمنو کې تقریبا څلور توجیهات مون ذکر کړو. اوله توجیه ده آمنو قبل مبعث النبي صلی الله علیه وسلم. دویم دا چې آمنو فی الماضی او من آمن فی المستقبل یعنی ثبات علی الایمان راشي. او دریم دا چې آمنو لسانا، نو وروسته من آمننه بقلبا مرادي. څلورم دا چې اول آمنونه صورت د ایمان مراد دی، او وروسته من آمننه حقیقت د ایمان مراد دی. والذین هادوا، الله پاک فرمای هغه خلق چې هغوی یهودیان دي، والنصارى او نصارا دي. نصارا او ته نصارا د دې وجې نه وایي لانهم نصروا عیسی، دوی د عیسی علیه السلام سره کومک کړی. او یهودو ته یهود بعض علما وایي د دې وجې نه وایي چې لانهم هادوا یعنی تابوا من عبادة العجل. والصابئین او صابئین، نو د صابئینو نه څوک مراد دي؟ نو بعض علما فرمایي چې صابئین یوه فرقه ده چې هېڅ آسماني دین نه مني، بې دینه دي. دوی وایي چې د بنده او د الله په مابین کې د روحانیت واسطه ده، د پیغمبر واسطه پکې نشته. نو والصابئین دا بې دینه خلق. او تفسیری کبیر پکې دلته ډېر توجیهات نور ذکر کړي دي. هغه فرمایي چې امام مجاهد او حسن بصری رحمه الله فرمایي چې صابئین یوه ډله وه
چې د يهودیت او د مجوسیت نه ځان ته دین جوړ کړو دا دواړه سره یو ځای کړو د دین ځان ته دین جوړ کړو او قتاده رحمه الله فرمایي چې صابئین یو قوم دی چې د ملائکو عبادت به کولو لمر طرف ته به مخ کولو او 15 وخت المون به کولو یو اچار غونی مذهب او بعض علما اکثر فرمایي چې دلته نجوم پرست مراد دي امام رازی رحمه الله فرمایي او هو اقرب الى الصواب صحیح خبره ده چې د صابئین نه نجوم پرست مراد دي اکثر مفسرین هم دا معنا کوي بیا دا نجوم پرست د ستورو عبادت کوونکي دا بیا دوه ډلې وو یو ډله دا و د یوې ډلې عقیده دا و چې خالق الله دی لیکن الله پاک د ستورو د تعظیم حکم کړی دی او دویمه ډله هغوی دا ویلي چې الله کواکب پیدا کړي دي بیا د ټول عالم مدبر همدغه کواکب او ستوري دي یعنی دوی موحدینو خو د نجومو د تاثیر قایل وو نو یو خلیفه د قادر بالله د ابو سعید استخری رحمه الله دا د مفتی نو د دې تاسو کړو د دې ډلې په باره کې چې دوی وایي الله یو دی او الله پاک به کواکب پیدا کړ ستوري پیدا کړ او اوس مؤثر د ستوري دي د تدبیر د عالم دوی ته حواله ده نو د دوی حکم څه دی نو هغه ورته فیصله ورکړه چې دا خلک کافر دي نن سبا د فلسفو د عقیده ده چې الله پاک عقل اول پیدا کړو تر عقل عاشره پورې بیا دا سلسله راغله اوس تدبیر د عالم عقل عاشر کوي نو دام کافر دي په صابئینو کې یو ډله دام تقریبا ده نو والصابئین مولانا عبدالحق رحمه الله په تفسیر حقانی کې فرمایي چې صابئین و پخوانۍ فرقه وه د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دا ډېره زیاته وه د بابل او د نینوی خلک هم په همدې مذهب باندې و د دوی دا عقیده وه چې الله جوهر مجرد دی او بنده مادي دی لہذا د بنده الله ته رسیدل ممکن نه دي ځکه الله مجرد دی او انسان مادي دی نو الله پاک د الله عبادت دا چې مونږ کوو الله ته خو رسیدل نه دي ممکن نو د الله د مظاهرو عبادت وکړو د الله د مظاهرو بیا وایي دا ډله چې دا دوی دوه ډلې یوې به ستورو سپوږمۍ ته مظهر رب ویلې وایي دا مظهر رب دي نو د ستورو د سپوږمۍ عبادت به یې کولو او بلو به بوتانو ته عبادت کولو دې ته به مظاهر د رب ویلې مظاهر الرب لکه نن سبا بریالین چین دي دوی چې د غیر الله نه کومک غواړي وایي دا مظهر العون دی مظهر العون نو دوی هم داسې ستورو سپوږمۍ ته مظهر العون او مظهر الرب ویلې یا به بوتانو ته مظهر الرب ویلې نو چا د ستورو د سپوږمۍ عبادت کولو دې ته مظهر الرب ویلې او چا د بوتانو عبادت کولو دې ته مظهر الرب ویلې بیا د دوی ډېر شاخونه جوړ شو د ایران تشپرست او د هندوستان بت پرستان دام د دوی شاخونه دوی د زهره و غیره په نوم معبدونه هم جوړ کړي د دې ستورو په نوم والصابئین یعنی دا ټولې بېدینې ډلې من آمن بالله څوک چې په دوی کې ایمان راوړي قلبا د زړه نه په دوی کې ایمان راوړي په الله ایمان راوړي والیوم الاخر او په ورځ اخرنۍ باندې ایمان راوړي نو الله ورځ اخرنۍ ذکر کړه مؤمن به شیان خو نور هم ډېر زیات دي لکه په انبیاو باندې ایمان په ملائکو باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان دا غي ذکر الله پاک ونه کړو مخکې ما تاسو ته ویلو د منافقانو په بحث کې چې هغوی ویلو آمنا بالله والیوم الاخر هلته ښه توجیه درته دا ذکر کړې وه چې ګوره د یوه سلسلې نو د عربانو دا عادت دي چې سلسلې اول او اخر ذکر کوي مقصود ترېنه استیعاب او احاطه نو دلته اول او اخر ذکر کړو او مقصود استیعاب ده یعنی په ټولو مؤمن به شیانو چې د دوی ایمان راشي او دویمه توجیه دا ده چې دلته ایمان بالله والیوم الاخر ذکر شو ایمان په الله او په ورځ اخرنۍ دا موقوف دی تر ایمان بالانبیاء او ایمان بالملائکه او تر ایمان بالکتب پورې دا چې ایمان بالانبیاء والملائکه والکتب نه نو دا ایمان په الله او په ورځ اخرنۍ باندې نه نو دلته هغه د موقوف ذکر کړی دی موقوف علیه په کې په خپل راغلی دی وعمل صالحا فدې کې چې څوک نیک عمل وکړي فلهم اجرهم عند ربهم نو د دوی لپاره به اجر د دوی وي په نزد د رب د دوی باندې یعنی د آیات مقصد دا دی چې د کومې خاصې فرقې تخصیص نشته هرې فرقې چې ایمان راوړو نو د عذاب الهي نه به بچ شي ځکه الاسلام یهدم ما کان قبله هر څوک چې مسلمان شي په هر فرقه کې چې وي خو چې مسلمان شي بس تیر جرمونه ټول معاف
ولا خوف عليهم فدوی باندې بویر نه حالا ولا هم يحزنون مآلا نبدوی غمجن وي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الله پاک فرمایات کہ هغه وخت دا تخفیف اخروی دی وإذ أخذنا ميثاقكم ګورمخ کې د ایمان او د عمل صالح والا سره د اجر وعده و اوس دلته الله پاک دا بیانوي چې پرزا او پرغبت باندې ایمان راوړل دا د مخلصینو صفت ده مخلص خلق چيري په الله او په الله په پیغمبر په خپل رضا او رغبت باندې ایمان راوړي بني اسرائیل یو سرکش او مست قوم د دوی سره چې تشدد ونشي تر هغه پورې دوی ایمان نه راوړي لدی وجه نه دلته الله پاک بني اسرائیل سره د تشدد ذکر کوي ادارنګ د یو بل نعمت ذکر کوي ځکه دا کوه تور الله پاک د دوی په سر باندې درولو دا د دوی د مصلحت لپاره نو دا په بني اسرائیل یو نعمت وإذ أخذنا ميثاقكم یاد کئ هغه وخت چې ما واخست میثاقکم مضبوط وعده تاسو بالانقياد لموسی علیه السلام چې تاسو به د موسی علیه السلام انقیاد کوئ د موسی علیه السلام تابعداري وکوي ورفعنا واو د عطف د پاره ده او یا د حال د پاره ده نو کله عطف د پاره شي اخذنا میثاقکم ورفعنا اخذ د میثاق او رفع د کوهیتور می وکړه او که د حال د پاره شي نو اخذ د میثاق می وکړو حال دا چې مو چت کړي او تاسو په سر باندې اتورم کوهیتور نو تاسو په سر می قدر قامت الرجل د یو سړي د قامت په اندازه باندې الله د دوی په سر باندې کوهیتور نیولیو او ورته ویل چې د موسی علیه السلام انقیاد کوي کني کوي خذوا ما اتیناکم نو جبرئیل علیه السلام ته الله حکم وکړو چې کوهیتور رواخلی او د بنی اسرائیل په سر ودري چې دوی مجبور شي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي تور جبل من جبال فلسطین دا په فلسطین کې یو غر دی نو الله د دوی په سر باندې دا غر ونیولو خذو یعنی قلنا خذو یا قائلین خذو د کوفیانو په مذهب د قلنا او د قائلین تقدیر ته ضرورت نشته ځکه اخذ د میثاق د په خپل باندې قول دی خذو ما اتیناکم الله فرمای ما ورته ویل خذو چې تاسو واخلئ ما اتیناکم هغه کتاب اتیناکم چې ما تاسو ته درکړی دی بقوه په قوت په زور سره واخلئ بقوة يعني بالجد والاجتهاد رجع عدم تکاسل او تغافل تدا یعنی د دې کتاب نه غافل کیږي مو سستی پکې مکوي په زور سره واخلي واذكروا ما فيه د واذكروا علما ډېر معناګانې کوي واذكروا یعنی احفظوا یاد کوي دویم تدبروا معناه د دې په معنا کې سوچ وکړي دریم ادرسوه د دې تعلیم وکي څلورم اعملوا بما فيه من الاحکام په قران کې چې کوم احکام ذکر په تورات کې چې کوم احکام ذکر کیږي په هغه باندې عمل وکي واذكروا ما فيه لعلكم تتقون د دې لپاره تتقون چې تاسو بچ شئ ثم توليتم دا ثم د عطف د لپاره د معطوف علیه ورته مقدر ده چې فقبلتم مدتا ثم تولیتم ډیر مدت تاسو دا تورات قبول کړو او موسی علیه السلام تم انقیاد وکړو ثم تولیتم دا غین ورسته بیا تاسو اعراض وکړو تولی الاعراض المحسوس مخ اړول ته وي بیا دلته په اعراض معنوي کې مستعمليږي اعراض معنوي چې د مخالفت ده نو ثم تولیتم یعنی بیا تاسو مخالفت وکړو اعراض معنوي مراد ده من بعد ذلك ورست د قبل ولود التوراتنا فلولا فضل الله عليكم کچرته نو فضل د الله پاک پتا سو باندې کلمه د لولا پدې کې اختلاف دی یو مذهب د سیبوی دی بل مذهب د کوفیانو دی د سیبوی په مذهب باندې د لولا نو ورست مبتدا او خبري نو فضل الله عليكم ورحمته دا مبتدا ده او خبر حذف دی فلولا فضل الله عليكم ورحمته کچرته د الله فضل او رحمت پتا سو باندې نه وي نو خبر ورته دلته مقدر کا دا جواب ورته خبر مګرځو چې لکنتم من الخاسرین وجدا دا چې دا جواب غالبا د ضمیر نه خالی وي او د کوفیانو په مذهب باندې فضل الله علیکم ورحمته دا فاعل د پر د فعل مقدر ده
چې لولا ثبت فضل الله علیکم ورحمته نو د سیبوی په مذهب فضل الله مبتدا د خبر حذف ده او د کوفیانو په مذهب د فاعل د پر د فعل مقدره ده فلولا فضل الله علیکم ورحمته کچرتنه فضل د الله پاک پتا سو او رحمت د الله پاک پتا سو فضل د الله توفیق د توبې ده او رحمت د الله قبل ول د توبې دي یعنی که الله توفیق د توبې نه درکړي ورحمته او الله پاک هم بیا د توبه قبول کړي نه او بعض علما فرمایي چې فضل الله د فضل د الله نه بعثت الرسول صلی الله علیه وسلم مراد ده که الله پیغمبر نه درلېګل ورحمته د رحمت نه مراد ادراکهم لمدته تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه نه موندل لکنتم من الخاسرین نو تاسو به وای د تاوانیانو نه جانن و مالن په دې آیات کریمه باندې اعتراض ده چې الله پاک د دوی په سر باندې کوهی تور ودرولو نو دا خو اکراه فی الایمان ده او یو ځکه الله پاک فرمایي لا اکراه فی الدین په دین کې اکراه نشته دلته خو الله په دوی اکراه وکړه نو د دې لپاره تفسیرونه مختلف جوابونه کوي په ټولو کې ښه جواب هغه یو درته زرا نقلوم ګوره د رفع د تور کچرته مقصد دا شي چې بنی اسرائیل ته الله وایي چې تاسو دین قبول کړئ نو که رفع د تور لوجد د پاره د قبلولو د دین وی نو بیا به اکراه فی الدین راشي او د دې آیات سره به تعارض راشي چې لا اکراه فی الدین او کدا رفع د تور د پاره د اکراه فی الدین نه بلکې رفع د تور دا د پاره د منع وی د نقض العهد نه بنی اسرائیل ته الله وایي چې وعده ما ماتوي کني کوهی تور در باندې را غورځوم نو دا د منع د پاره ده د نقض العهد نه نو بیا بلا اکراه فی الدین اعتراض ناراضی ځکه چې اکراه په دین کې نه و دوی د مخ کې نه په موسی علی السلام ایمان راوړو خو ارادي کړی وی چې نقض العهد کی وعده ماتي کی نو الله د نقض العهد نه د منع کولو د پاره د دوی په سر کوهی تور ودرولو دا داسې ده لکه زمون په دین کې حدود او تعزیرات نو زمون په دین کې د حدود او تعزیرات چې د دې په وجه اکراه فی الدین ناراضی ځکه مخکې نه موږ دین قبول کړی دی نو دین د مخکې نه قبول دی خو چې ورانه دی وکړو حدود در باندې جاری کیږي او تعزیرات در باندې جاری کیږي او بیا موږ وایو چې د حدود دا زواجر دي د دې لپاره دي چې نور خلق بیا داسې ګناه ونه کوي نو دا رنګ دلته هم دا رفع د تور دا د زواجر نه و د دین د قبلولو د پاره نه و بلکې د څه د پاره و د منع د پاره و د نقض العهد نه د دې د پاره چې دوی منع کول چې آینده نقض العهد ونه کی وعده ماته نه کی نو اکراه فی الدین ناراضی نور دلته غیر متناهی جوابونه را نقل کړي دي د تفسیری کبیر او د غیره کتابونو نه خدغه ښه جواب دی ګوره کدا رفع د تور د پاره ده قبلولو د دین وی نو بیا به اکراه فی الدین راشي خدل طرف د تور د پاره د قبلولو د دین نه ده بلکې د پاره د منع کولو د دوی د نقض العهد نه چې تاسو وعده مو ماتوي نو دا پشان د حدود او د زواجر او د زمون په دین کې بعض علما دا جواب کوي چې په تیرو دینونو کې اکراه فی الدین وا دا لا اکراه فی الدین کې الف لام عهدی ده زمون په دین کې اکراه نشته بعض علما بل جواب کوي چې دا اکراه معدمه د رضا ده معدم د اختیار نه ده یو اختیار دی بل رضا ده د یو سړی په سر ته تومانچه کیده چې ماته روپۍ راکړه نو ګوره رضا یې نشته خو اختیار شته په خپل اختیار ته روپۍ درکړي نو د دوی په سر چې الله کوهی تور ودرولو رضا یې نه و دا رفع د تور معدمه د رضا شو خو معدم د اختیار نه و ایمان په خپل اختیار راوړو خو بیا خو اکراه پکې راغله کنه امام رازی رحمه الله داسې جواب کوي چې دا کوهی تور ډیره زمانه د دوی په سر درېدلو نو چې ډیره زمانه د دوی په سر ودرېدلو نو دوی دا ګمان وکړو چې رداوم په شان د اسمان وي اسمان ډیره زمانه زمون په سر ولاړ دی او راونه غورځېدو نو دا تورم زمون په سر ولاړ دی او را غورځيږي نه نو چې نه را غورځيږي نو په دوی اکراه رانغله لیکن دا جوابونه ټول فضول دي ښه جواب دا دی چې دا اکراه الله کړی و خدا اکراه د قبلولو د دین د پاره نه و بلکې دا اکراه د پاره د منع کولو د دوی و د نقض العهد نه چې تاسو وعده مو ماتوي نور اکراه شوی و صحیح شو لکه حدود او زواجر چې زموږ په دین کې راځي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله پاک فرمای ولقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم تاسو تمخ کې مو ویلو
چې علمتم علم په معنا د پوهېدلو سره ده، معرفت په معنا د پیژندلو سره ده، تصدیق په معنا د منلو سره ده. کله علم به په معنا د معرفت سره راځي چې مفعول به یو وي، او کله علم په خپل حقیقت پاتې وي چې مفعولین دوی دا د فعل قلوبونه ده. نو دلته علم په معنا د معرفت سره ده. الله پاک فرمایي ځکه الذين اعتدوا منكم في السبت دا یو مفعول ورته راغلی دی، نو چې مفعول یو دی نو علمتم به په معنا د عرفتم سره وي. ولقد علمتم الله پاک فرمایي په تحقیق سره تاسو پیژندل الذين اعتدوا منكم في السبت هغه خلق چې هغه تجاوز کړو تاسو نه د خالی په ورځ، د خالی په ورځ مایان نیول. نو علمتم یعنی عرفتم هغه تاسو پیژندل. اعتراض راشي چې دوی خو نه پیژندل، نه د دوی نمونه زداو، نه د دوی د پلارانو نمونه زداو، ځکه دا غوی او د دوی په مابین کې په زرګونو کاله فاصله وه، او دومره څو زره کاله مخکې د هغې خلکو نمونه خو دوی ته یاد نه و. نو علمتم الذین د دې څه معنا شوه چې تاسو پیژندل هغه خلک چې تجاوز یې کړی او دوی خو نه پیژندل. نو تاسو ورته جواب ورکوئ چې دلته حذف د مضاف دی. ولقد علمتم اعتداء الذين اعتدوا منكم في السبت تاسو دا غوی تجاوز پیژندو. اعتداء درته معلومه ده ځکه په کتابونو په تاریخونو کې را نقل شوې ده، دا د موږ ته معلومه ده. زمونږ او د هغوی په مابین کې ډېره فاصله ده، خو اعتداء موږ ته معلومه ده که نه. نو قد علمتم اعتداء الذين اعتدوا منكم في السبت. نو یا اعتداء پکې مقدره که یا پکې احکامو لفظ مقدر که، داسې وایه ولقد علمتم احکام الذين اعتدوا منكم في السبت. تاسو د هغې خلکو احکام پیژندل چې ستاسو نه تجاوز کړی او د خالی په ورځ د ایله په مقام کې. او بعضې علما فرمایي چې نه په دې کې څه اشکال نشته چې د دوی اعیان پیژندل، ځکه تاریخ را نقل کړي و چې فلان ابن فلان فلان ابن فلان د دوی نه الله پاک شادوګان جوړ کړل، نو اعیان هم دوی ته معلوم. نو لقد علمتم اعیان الذين اعتدوا منكم في السبت د هغوی ذوات تاسو پیژندل چې تجاوز یې کړی و. منکم په موضع د حال کې دی، په حال کون د دوی کې چې ستاسو نه بني اسرائیل و فی السبت د خالی په ورځ کې. نو د داود علیه السلام په امتیانو کې یوه ډله وه او د ایله مقام کې اوسېده او د سمندر په غاړه د سیند په غاړه باندې اوسېده. په دې سیند کې ډېر زیات مایان و. داود علیه السلام ته الله حکم وکړو امتحانا چې دا خلک به په نور ورځو کې مایان رانیسي، خو د خالی په ورځ به یې نه نیسي. نو د خالی په ورځ دوی منع شوي وو. نو دوی اول کې حیلې جوړې کړې، حیلې داسې جوړې کړې چې د خالی په ورځ به مایان د اوبو په سر ډېر زیات و او په نور ورځو کې به ورک و. نو د خالی په ورځ دوی د دې لوی سیند نه لښتي راویسته او دا لښتي حوضونو ته راویسته. په دې لښتیو کې به په دې ویالو کې به مایان راغله چې کله به حوض ته راغله نو دوی به د لښتي خوله پرې بنده کړه، بیا به د خالي د ورځې نه وروسته به یې رانیول. د دې حلو په وجه دوی عادت شو. نو چې عادت شو بیا به د خالی په ورځ هم ښکارونه کول. نو الله پاک داود علیه السلام دوی ته خیرې وکړې. الله پاک ترېنه شادیان جوړ کړه، شادوګان بیزوګان یې ترېنه جوړ کړه. فقلنا لهم الله فرمای ما دوی ته ویلي چې کونو قردة خاسئین. قلنا لهم کونو دا امر په خپل حقیقت نه دی پاتې، ځکه د ځان نه شادوګان جوړول دا د دوی په طاقت کې نه و. شادیان جوړېدل د دوی د طاقت نه بهر کارو، د دوی د کسب پکې دخل نه و. دلته د کونو نه سرعت التکوین مراد دی. الله فرمایل چې ډېر زر شادوګان شي، قردة شادیان، خاسئین په داسې حالت کې چې تاسو ذلیله یئ. خاسئین خبرستاني دپاره د کونو دی. کونو قردة او کونو خاسئین، شادیان شئ او ذلیله شئ. او یا خاسئین دویم ترکیب دار چې حال دی د قردة نه. کونو قردة شئ شادیان، حال دا چې ذلیله یئ. او یا خاسئین صفت دپاره د قردة دی. اوس که ته اعتراض وکړي چې خاسئین صفت دپاره د قردة دی، نو خاسئین خو په یو نون او واو نون باندې جمع د ذوي العقولو دپاره راځي، او قردة شادیان خو غیر ذوي العقل دي. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې د هر قردة دپاره خاسئین صفت نه دی، بلکې د دغې قردة دپاره صفت دی. دلته دوی ذوي العقل صرف صورتونه مسخه شو. نو ګوره مسخه په درې قسمه ده. یو مسخه حقیقي ده چې ماهیت بدل شو بالکل، دا مسخه ممکن هم ده واقع هم ده چې د یو سړي حقیقت بل حقیقت ته واوړي.
لکه امهات المؤمنین کی غالبا ام سلمہ رضی الله عنها ده چا ورته غوخه راوړې وه بیا یو فقیر راغلو په دروازه کې ودرېدو غوښه یې غوښته حضرت ام سلمہ رضی الله عنها دا غوښه پیغمبر علیه السلام ته ساتلې وه او په یوه کړکۍ کې ایښې وه خو هغه فقیر ته ورنه کړه کله چې پیغمبر علیه السلام راغلو او غوښه ورته راخیسته نو د هغې نه کاڼې تیږه ترېنه جوړه شوې وه ګوره د غوښې حقیقت په کاڼي بدل شوی و نو دې ته مسخه حقیقي وایي چې بالکل حقیقت بدل شي ماهیت بدل شي دویم مسخه صوري ده چې شکل بدل شي او ماهیت بدل نشي صرف شکل بدل شوی او ماهیت په خپل ځای باندې پاتې لکه په دې ځای کې دلته شکل بدل شوی دی او ماهیت نه دی بدل شوی شکل بدل شوی د دې لپاره دلیل قردتن دی قردتن الله د دوی نه شادوګان جوړ کړو یعنی شکل داسې شو لکه د شادیانو نو شکل بدل او حقیقت نه دی بدل حقیقت په عدم تبدیل باندې د خاصین دلالت کوي نو خاصین کې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې حقیقت نه دی بدل جمع د ذوی العقل ذکر کړه چې دوی عقلاو خاصین عقلاو یوم باندې الله جمع راوړه او درنګ کونو کې ورته خطاب شو نو کونو او خاصین په دې دلالت کوي چې حقیقت نو بدل او قردتن په دې دلالت کوي چې صورت بدلو نو دیتا تبدیل صوری وایي نو صورت بدل شوی یو دریم قسم تبدیل هم شته چې هغې ته تبدیل معنوي وایي چې صفات نفسانیه بدل شي مثلا قناعت په طمع او حرص باندې بدل شي فهم او فراست دا په صفاحت او بلادت باندې بدل شي تواضع دا په تکبر باندې بدل شي هغې ته مسخه معنوي وایي هغې نه الله پاک په طبع او ختم باندې تعبیر کوي ختم الله على قلوبهم او طبع الله یعنی د دوی مسخه معنوي راوستې ده دلته مسخه صوري مراده ده مسخه حقیقي نه وه خاصین که مسخه حقیقي وی نو الله به د خاصین باندې تعبیر د ذوی العقل په صیغه به تعبیر نه کولو که مسخه حقیقي وی او مسخه معنوي نه ده مسخه معنوي خو تبدیل د صفاتو ته وي د دوی صفات خو د دې نه مخکې بدلو د ټولو بني اسرائیلو صفات بدلو کبرجن خلقو او سفیه او بلید خلقو حرص او طمع پکې زیاته وه بهر تقدیر د دوی معنوي صفات د مخکې نه بدلو نو چې د مخکې نه معنوي صفات بدلو نو مسخه معنوي نه ده مسخه حقیقي نه ده نو کومه مسخه شوه صوري بعض علما دلته مسخه معنوي مراده امام مجاهد رحمه الله ته دا قول منسوب دی چې دلته مسخه معنوي مراده ده یعنی د دوی په زړونو باندې وعظ اثر نه کولو او دوی مشابه د قردتن سره دي لیکن دا معنا د ظاهر د قرآن نم خلافه ده او د آثارو د صحابو نم خلافه ده ظاهر د قرآن هم په دې دلالت کوي چې دلته مسخه صوري ده قردتن دا مسخه صوري شو او خاصین بس دا په دې دلالت کوي چې مسخه حقیقي نه ده همدارنګه د بن اسرائیلو مسخه معنوي خو ډېره مخکې نه وه نو مسخه معنوي نه ده مراد فجعلناها نکالا الله پاک فرمای ما وګرځوله فجعلناها ها ضمیر چاته راجع دی کینونتهم قردتن د کونو مصدر ته راجع دی فجعلناها وګرځوله ما دا کینونتهم قردتن کینونت د دوی شادوګان دا کینونت مې وګرځولو نکالا عبرت نو یا خو دا ضمیر کینونت ته راجع دی چې کونو پې دلالت کوي او یا دا ضمیر شیطان تراجع دی دی کبانو تراجع دی فجعلناها وګرځول ما دا کبان دا مایانو اکثر مفسرین ها ضمیر دی قریه تراجع کوي فجعلناها وګرځول ما دا قریه نکالا نکال دا په معنا د عقوبت او د عذاب سره دی دا می عذاب وګرځولو عقوبتا نو دا قریه می عقوبت کړو یا کینونتهم قردتن دا می نکالا عذاب کړو لما لام د اجلیت لپاره ده لما بین یدیها یعنی لاجل الذنوب التي قدموه على اخذ السمك لام د تعلیل لپاره شو نو لما بین یدیها څه معنا شو لاجل الذنوب التي قدموه على اخذ السمك د هغې ګناهونو د وجنه چې د دې مایانو د رانیولو نه مخکې دوی کوم ګناهونه کول وما خلفها او د هغې ګناهونو د وجنه چې بعد اخذ السمک کول د مایانو د رانیولو نه وروسته چې کوم ګناهونه کول د هغې د وجې نه ما دا عبرت کړو نو لام مې د تعلیل دپاره کړو دا پکې ښه معنا ده دا مې عذاب کړو لما بین یدیها څه معنا له وجې د هغې ګناهونو نه چې
چې د مایانو د رانیولو نه مخکینی و لاجل الذنوب التي قدموه على اخذ السمك وما خلفها يعني لاجل الذنوب التي بعد اخذ السمك د هغې ګناهونو د وجنه چې د مایانو د رانیولو نه وروسته کوم دوی ګناهونه کول نو د دې ګناهونو د وجنه الله پاک فرمایي چې ما دا عذاب کړو. بعض علما فرمایي چې لام د تعلیل د پاره نه ده بلکې لام سله ده د پاره ده نکالن فجعلناها نکالا دا ما عبرت کړو. چاته مې عبرت کړو؟ لما بین یدیها د هغه چا د پاره مې عبرت کړو لما بین یدیها یعنی آتیین کوم چې آینده زمانه کې را روان دي. خدا به بیا مجازي معنا وي چې ما بین یدیها نه آتیین مراد کوي راتلون کې خلق مراد کوي ځکه بین یدیها ظرف مکان ده او مونږ ترې مراد کړو ظرف زمان چې آتیین ده چې کوم خلق آینده را روان دي. وما خلفها خلف ظرف مکان ده خو مونږ به په معنا د ماضیین سره کو. دا عبرت شو د پاره د ماضیینو یعنی د هغه خلکو د پاره عبرت شو چې مخکې تیر شوی وو د بنی اسرائیل نه چې کوم مخکې تیر شوی وو دا غوی د پاره عبرت شو. دا غوی د پاره څنګه عبرت شو؟ لذکرهم فی صحف الاولین په مخکنیو صحیفو کې الله پاک دا خبره ذکر کړې و چې د داوود علیه السلام په قوم کې به د یوې ډلې نه شادوګان جوړیږي. نو د مخکنیو د پاره دا عبرت و اگر چې شادوګان شوي نو په دې کې ډېر تکلف شو. ګوره یوم ظرف مکان په معنا د ظرف زمان کړو بین یدیها نه مراد آتیین هم کړو آتیین ظرف زمان دی او بین یدیها ظرف مکان دی نو ظرف مکان هم په معنا د ظرف زمان کړو. دویم په دې اعتراض راغی چې ما خلفها نه ماضیین مراد شو تیر شوي خلق نو د تیر شو د پاره څنګه عبرت شو؟ نو جواب دا دی چې د دوی ذکر د دې بنی اسرائیل ذکر دا د چانه چې شادوګان جوړ شو دا د هغوی په کتابونو کې شوی نو دا تکلفي معنا ده. نو هغه مخکې مې چې درته ذکر کړه هغه ښه معنا وه چې دا عبرت شو لما بین یدیها یعنی لاجل الذنوب التي قدموه على اخذ السمك د هغې ګناهونو د وجنه چې دوی د مایانو د رانیولو نه مخکې کول وما خلفها او د هغې ګناهونو د وجنه چې د مایانو د رانیولو نه وروسته کول. بعض علما دلته یو دریمه معنا کوي لما بین یدیها د دې نه القرى القریبه هغه نږدې قریب مرادی د نږدې کلو د پاره دا عبرت شو. وما خلفها یعنی القرى البعیده د لرې کلو د پاره دا عبرت شو چې کوم لري لري کلی و د هغوی د پاره دا عبرت شو ځکه هغوی هم دا خبره واورېده. وموعظة للمتقین او الله پاک فرمای دا ما وګرځولو موعظة وعظ للمتقین د پاره د متقینو الذين يسمعون الى يوم القيامه تر قیامت چې د دوی واقعه اورینو دا غوی د پاره الله پاک دا عبرت کړو. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة یاد که هغه وخت چې فرمایل موسی علیه السلام خپل قوم ته ان تذبحوا بقره موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي چې تاسو بقره حلاله کړئ. اول د قصې د دې وروسته رکوونه شروع کیږي چې وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اول د قصې الته ده او د اخر د قصې ده. اخر د قصې الله پاک مخکې ذکر کړو فک الترتیب وکړو قصې علی الترتیب ذکر نکړه که علی الترتیب ذکر کړی وی نو بیا بس تاسو خیال ته او زمون خیال ته دارتله چې مقصود بیان دی وی قصې ده. الله پاک دلته مقصود بیان دی وی قصې نه کوي بلکې بیان د معجزو د موسی علیه السلام کوي او بیان د سرکشۍ د دې بنی اسرائیلو کوي چې دا ډېر سرکشه قوم او دویم دا دی چې د دې قصې څومره اجزا چې دي دا هر جز په استهزاء باندې د دوی دلالت کوي او عدم امتثال باندې دلالت کوي. نو د الله مقصد بیان د عدم امتثال د بنی اسرائیلو دی. نو فک ترتیب وکړو ترتیب باندې قصه ذکر نکړه ځکه هر جز د قصې په دې دلالت کوي چې دوی د الله حکمونه نه منل او استهزاء کوله. نو دا په بنی اسرائیلو کې د یو څو ورونه او د هغوی یو ترو د دې تر اولاد نه و دوی ورته یو څه وخت انتظار وکړو چې دا تره مړ شي او د مال او جایداد موږ ته پاتې شي لیکن انتظار یې اوږد شو ترې نه مړ کېدو. نو دا وریرونه را جمع شو خپل تره یې ووژلو او بیا دا تره ویوړو د بل کلي مخې ته یې وغورځولو بیا په هغه کلي باندې د خون دعوه مو وکړه چې موږ ته به قسامت کوئ او دیت به راته راکوئ. نو په هغوی باندې د خون دعوه مو وکړه.
نو هغه کلی والا موسی علیه السلام ته عارض شو چې موږ خو مړی نه دی کړی، اوس د مړي دیت په موږ باندې راځي. نو دی وریرونو دوه ګټې په خیال کې نیولې وې. نو هغه خلکو موسی علیه السلام ته عریضه وکړه چې الله دې دا مړی را ژوندی کړي چې د خپل قاتل وخی، دا خو موږ نه دی وژلی. نو موسی علیه السلام دوی ته الله ته سوال وکړو. الله پاک ورته وفرمایل چې یو بقره حلاله کړئ، یو غوا حلاله کړئ، او د غوا د غوښې په یوه ټوکړه باندې دا مړی ووهئ، نو الله پاک به یې را ژوندی کړي. غوا یې ورته وښوده. وجه دا وه چې دوی خو مخکې عبادت العجل کړی و، د خوسي عبادت یې کړی و. الله پاک فرمایي واشربوا فی قلوبهم العجل، د دوی په زړونو کې تر اوسه پورې د سخي عبادت پروت و، د عجل محبت د دوی په زړونو کې ولا وتلی نه و. توبه یې ویسته، خو بیا هم د عجل محبت یې په زړونو کې و. نو د دې لپاره الله پاک ورته حکم وکړو چې د چا محبت ستاسو په زړونو کې دی دغه ذبح کړئ، او د دې د غوښې په یو ټوکړه دا مړی ووهئ، نو الله پاک به دا را ژوندی کړي. په حدیث کې راځي چې که چېرته دوی حلاله کړې وې، هره غوا چې وې دا به د دوی لپاره کافي وې، لیکن دوی چون او چرا پکې شروع کړه، ځکه زړه یې نه غوښته چې غوا حلاله کړي. اخر مجبوره شو حلاله کړه، چې حلاله کړه د هغې د غوښې په یو ټوکړی دا مړی ووهلو، مړی راوچت شو او خپل قاتل یې وښودو او واپس مړ شو. بیا د هغوی نه موسی علیه السلام قصاص واخیستو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، الله پاک فرمایي یاد که هغه وخت چې وفرمیل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته. دا ګوره بیان د نعمت دنیوي دی، مخکې بیان د نعمت اخروي الله ذکر کړو چې کوهي تور مې ستاسو په سر درولې و، د دې دپاره چې تاسو موسی علیه السلام ته منقاد کړم، هغه نعمت اخروي و او دا نعمت دنیوي دی، ځکه د دې په وجه د دوی جګړه ختمه شوه. دارنګې دا نعمت اخروي هم کېدی شي، ځکه دا د موسی علیه السلام معجزه وه. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِشَكَ الله تاسو ته امر کوي ان تذبحوا بقرة چې تاسو حلاله کوي وغوا. قالوا اتتخذنا هزوا، دوی ورته ویل چې آیت مونږ نیسي ریشخند. اتتخذنا دا متعدی کېږي دوه مفعولینو ته، مفعول اول مبتدی، مفعول ثانی خبری. نو دلته اتتخذنا دانا دا به موضوع وي، او هزوا دا به محمول او خبري. هزوا خو مصدر دی، او مصدر خو خبر نشي واقع کېدی، ځکه خبر حملی او مصدر مواتاتا نشي حملېدی. نو دلته به حذف د مضاف کوي، داسې به وایي اتتخذنا مکان الهزء، آیت مونږ نیسي ځای د ریشخند مکان الهزء چې خبر شي دپاره د اتتخذنا. او یا ذا هزوین، ذا به پکې مقدر کوي، یا به دا وایي چې حمل مبالغتن دی، ته زمونږ نه ریشخند جوړوي. نو دا دلیل دی د دوی په بد اعتقادۍ باندې چې په خپل پیغمبر د دوی عقیده نه وه. پیغمبر ته ویلي چې ته په موږ ریشخند وهې. قال اعوذ بالله، موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې زه الله ته پناه نیسم. پناه نیسم مې درته ترجمه وکړه، پناه غواړم مې ونه ویلې، ځکه هغه د استفعال ترجمه ده، او اعوذ به استفعال نه دی. اعوذ زه پناه نیسم په الله پاک باندې د دې خبرې نه ان اکون من الجاهلین، چې زه شم د جاهلانو نه. جهل عدم العلم ته وایي، یوه معنی د عدم العلم، دا دلته نه ده مراد. دویم اعتقاد الشیء بخلاف ما هو علیه، دا معنام نه ده مراده. دلته فعل الشیء بخلاف ما حقه ان یفعل، یو سړی یو کار وکړي خو د هغې کول مناسب نه وي، دې ته ویلی شي جهل، چې یو کار غیر مناسب کار کول. عدم علم نه ده مراده، جاهل خو عدم عالم تم وي. یو سړی چې سره د علم نه ګناه کوي دته هم جاهل ویلی شي. د دې جهل معنا دا ده چې داسې کار یې وکړو چې مناسب نه و. فعل الشیء بخلاف ما حقه ان یفعل، کول د یو شي چې د هغې کول مناسب نه وي. نو موسی علیه السلام ورته فرمایي چې زه د الله ته پناه نیسم د دې نه چې زه د جاهلانو نه شم، یعنې داسې کارونه وکړم چې د هغې کول مناسب نه وي. دلته موسی علیه السلام نفي د جهل وکړه، نفي د استهزاء ونه کړه، ځکه جهل لازم دی او استهزاء ملزومه ده. په انتفاع د لازم انتفاع د ملزوم راځي بطریق الکنایه. نو دا برهان موسی علیه السلام ذکر کړو چې زه ریشخند نه وهم، ځکه ریشخند جاهلان وهي او زه جاهل نه یم. نو انتفاع د لازم یې وکړه او انتفاع د ملزوم په خپله باندې راغله. علما لیکي چې الهزء فی مقام الارشاد کاد ان یکون کفرا،
د تعلیم په ځای کې د دین د تعلیم په وخت کې ټوکې کول دا کفر ته سړی رسوي. تاسو شریعت کې وایي چې کله یو سړی په اوچت ځای باندې کینی او نور ماشومان ځان ته کینولي د ریشخند دپاره هیئت د معلم جوړ کړی او بیا یو په بل په بالښتونه ولي، دا د معلم توهین کوي. یعنی هیئت د ارشاد او د تعلیم د دین دی او نور جوړ کړی ریشخند دی. نو شریعت کې وایي دا سړی کافر دی که نه؟ نو د تعلیم د دین په وخت کې ریشخند وهل دا کفر ته مفضي کېږي. نو زه خو تاسو ته تعلیم د دین کوم، نو ریشخند خو زه نه وهم. څوک چې ریشخند په مقام د تعلیم د دین کې وهي هغه کافر وي. قالوا ادع لنا ربك، نو دوی ورته وویلې اوس چونه او چرای پکې شروع کړه. قالوا ادع لنا ربك، دوی ویلې چې وغواړه موږ ته د خپل رب نه دی یبین لنا ما هي، چې موږ ته بیان کړي ما هي. ما استفهامیه ده، دا خبر مقدم ده او هي مبتدا مؤخره ده. یعنی ای شیء هي، چې څه شی به دا غوا. کلمه د ما چې ده یسأل بها عن الحقیقة او عن الجنس. تاسو په تلخیص او سلم کې وایي په کلمې د ما باندې سوال د حقیقت د شي نه کولی شي او یا سوال پې د جنس نه کولی شي. نو مسئول عنه پکې حقیقت او ماهیت وي یا پکې مسئول عنه جنس وي. دلته نه حقیقت مسئول عنه دی حقیقت د غوا او نه جنس د غوا مسئول عنه دی، بلکې صفت د غوا مسئول عنه دی. ما هي د دې صفات بڅي. نو کله کله صفت نازلولی شي په منزله د حقیقت، مجهول الوصف کله کله نازلولی شي په منزله د مجهول الحقیقت او په کلمې د ما باندې استفهام کولی شي. پوه شو په خبره؟ یبین لنا ما هي. قال انه یقول، یو لوی شیخ صاحب دی ځان ته ډېر غټ، په خپله ځان ته غټ وایي. نو هغه وایي هر ځای کې چې کینو نو یوه خبره کوي چې پلانکي شیخ صاحب مې دې ځای کې رابند کړو، پلانکي شیخ صاحب مې دې ځای کې. نو صفدر سے فرمایي، صفدر سے په باره کې وایي چې هغه مې ماهیه کې رابند کړو. ماهیه وایي ما یسأل بها عن الحقیقة او الجنس. کلمه د ما چې دا د دې مسئول عنه یا حقیقت او ماهیتي یا مسئول عنه جنسي او دلته مسئول عنه صفت دی. نو دا ولې؟ نو دا خاصانه جواب دی او صفدر صاحب د شان نه خو دا ډېر چټ دی، زموږ د مدرسې او چړې هم دا جواب کولی شي. تنزيلا للحقيقة، تنزيل الوصف منزلة الحقيقة. کله وصف نازلولی شي په منزله د حقیقت او په ما باندې ترې استفهام کولی شي. نو دا خو ډېر اسانه جواب دی. صفدر صاحب خو ډېر زرګونو جوابونه د دې نه کولی شي. بعضې خلک دروغ وایي د خپل ځان دغه دپاره. دا خو ډېر اسانه سوال او جواب دی. ما هي یبین لنا ما هي، چې موږ ته بیان کړي چې د دې وصف څه دی. قال انه یقول، موسی علیہ السلام ورته فرمایي چې انه یقول، بشک الله پاک چې دی فرمایي انها بقره، چې دا داسې وغوا ده. انها بقره لا فارد، چې نه زړه ده، ولا بکر او نه وړه ده. فارد د فرد نه دی په معنا د قطع. زړی غوا ته فارده وایي لقطعها عن الولادة، ځکه دا د ولادت نه منقطع شوي، نور بچي نه راوړي. نو دومره زړه چې بچي نه راوړي. ولا بکر او نه به ډېره وړی. اوس عوان په دې کې دفع د توهم ده چې نه به زړی نه به وړی، نو جنین به د مور په ګېډه کې وي. نو الله فرمایي چې نه جنین هم نه دی. عوان بین ذالک، دا به درمیانی. بین ذالک، ذالک کې مشار الیه، مخکې فاردون او بکرون، دا دوه وصفین دا ورته مشار الیه دي. او کته و چې د اسم اشاره او د مشار الیه په مابین کې مناسبت نشته، نو مشار الیه په تعویل د مذکور سره کا. نو داسې ویا عوان بین ذالک المذکور من الفارد والذکر. دا درمیانه ده په مابین د دې فارد او د ذکر کې، د دې زړې او د وړې، د دې دواړو په مابین کې درمیانه ده. خو شو په مابین په خبره. نو ذالک کې اشاره فاردون او ذکرون ته ده په تعویل د مذکور باندې. عوان بین ذالک، او بعض علما فرمایي چې دلته حذف د مضاف ده. عوان بین ذالک وهذا، وهذا پکې عطف ده. عوان بین ذالک دا درمیانه ده په مابین د فاردون کې، وهذا په مابین د بکرون کې. نو حذف د مضاف، حذف د معطوف پکې وکړه. نو هغه اعتراض نه واردېږي چې بینه خو متعدد ته مضاف کېږي او دلته متعدد ته نه ده مضاف. نو متعدد ته مضاف شو، ځکه د ذالک مشار الیه دوه شیان دي، او یا پکې حذف د معطوف دی چې ذالک وهذا، نو متعدد ته مضاف شو. نو د دې دواړو په مابین کې به عوانون وي. نو اوس دلته نسخه قبل الفعل راغله.
عبد الله ابن عباس سے فرمائی لو ذبحوا ای بقرة ارادوا لاجزأتهم مخکې کدوی هر غوا حلاله کړې وې نو دا مړې به ورته الله د دې غوا د غوښې د وهلو په وجه را ژوندی کړې وې خو دوی چلو چرا شروع کړه نو هغه اطلاق الله منسوخ کړو تقیید راوستو اطلاق مخکې مطلق غوا وا او اوس مقید غوا شو نو مطلق متضمن تخیر لري او د تقیید په وجه رفع د تخیر راځي نو هم دې ته نسخه وي چې د مخکینی حکم رفع راشي مخکې مطلق غوا وا مطلق غوا کې تخیر او ته اختیار او اوس هغه تخیر ختم شو رفع د تخیر نسخه ده نو دا نسخه قبل الفعل راغله نسخه قبل الفعل جائزه ده لکه 50 منځونه الله پاک د معراج په شپه باندې فرض کړ 50 منځونه نو 50 منځونه چې د معراج په شپه فرض شو لا مسلمانانو ادا کړی نو چې منسوخ شو نو دې ته وایي نسخه قبل الفعل البته نسخه قبل الاعتقاد ناجائزه ده قبل التمكن من الاعتقاد چې الله درته قدرت د اعتقادم په نه درکړو منسوخ شي نو داسې نسخه لا نه ده واقع شوی او داسې نسخه واقع شوی ده چې تمكن من الاعتقاد راشي قدرت په اعتقاد راشي ولا فعل نه راغلی چې منسوخ شي نو نسخه قبل الفعل ده بعض علما وایي چې نسخه نشته ځکه اول مطلق غوا او وروسته مقیده غوا شو مطلق غوا کلی ده او مقیده غوا جزئی ده او کلی مو جزئی لره متناول وي نو دا مقیده غوا هم د مطلق غوا په ضمن کې شته مخکې چې الله کوم غوا مامور به و د کوم غوا ذبح چې مامور به و هغه مطلق او کلی و او وروسته یو جزئی ذکر شو جزئی په ضمن د کلی کې وی کنه لہذا دا دویمه غوا په ضمن د اول غوا کې شته نو نسخه نه دراغلي فافعلوا ما تؤمرون ما موصوله ده او تؤمرون ورتسله ده عاید پکې حذف ده فافعلوا ما تؤمرونه نو تاسو هغه کارو کوي چې الله پاک تاسو ته امر کوي یا ما تؤمرون به دم کې دي چې ما مصدر شي حذف د عاید تم ضرورت را نشي نو فافعلوا امركم امر به مصدر مبني للمفعول وي کوم شی چې تاسو ته امر شوی دی هغه وکړي او سوال مو مقرر کوي دا ففعلوا ما تؤمرون کې دوه احتمال دي یا دا قول د الله دی او یا قول د موسی علیه السلام دی قالوا ادع لنا ربك دوی بیا چلو چې را شروع کړه چې وګوره موږ ته د خپل رب نه دی یبین لنا ما لونها چې موږ ته بیان کی چې د دې غوا رنګ به څنګه وي قال موسی علیه السلام ورته فرمایل انه یقول چې بشک الله پاک فرمای انها بقره چې دا یو غوا ده صفراء زیړه غوا ده دلته د غوا رنگ ذکر کړو چې غوا زیړه ده او وروسته د رنگ ذکر کړو فاقع لونها دا زیړواله به خالصي غوا به زیړواله به خالصي نو اول د غوا صفت شو وروسته د رنگ صفت صفراء زیړه غوا ده فاقع لونها فقوع اشد ما يكون من الصفرة تک زیړه پښتو کې ورته تک زیړه وایي نو دلته توصیف د تاکید د پاره ده لکه امسک دابر فاقع لونها کې ډیر ترکیبونه دي یو ترکیب پکې دا دی چې لونها مبتدا کې لونها تسر الناظرین په دې کې ډیر ترکیبونه دي یو ترکیب پکې دا دی چې لونها مبتدا ده او خبري دا تسر الناظرین دی لونها تسر الناظرین دا دې رنگ خوشحالي کتون کې نو لونها مبتدا تسر الناظرین دا ورته خبر دا یو ترکیب دویم ترکیب دا دی چې لونها مبتدا ده او فاقعون ورته خبر مقدم دی نو تقدیر د عبارت به دی معنا به دی چې لونها فاقعون رنگ چې دی خالص دی او دا ممکن ده چې لونها دریم ترکیب دا فاعل د پاره د فاقعون شي فاقعون لونها تک زیړ دی رنگي تک زیړ دی رنگي تسر الناظرین خوشحالی دا کتون کی تانیس دا فعل راوړو ځکه فاعل چې د مؤنث ته مضاف دی فاقعو دا تسر ضمیر چاته راځي دی لون تکنه لون په مذکر دی او تسر دا په مؤنث دی خو دا فاعل ها ته مضاف دی کنه لونها نو فاعل مضاف دی مؤنث ته نو بوی د تانیس پکې راغلو لدی وجنه تسر فعل ورته مؤنث راغلو تسر الناظرین خوشحالی کتون کی کوم په اعتراض وکړو هدایت الله تسر فعل ده فاعل سوق ده لون په مذکر ده نو فعل ورته مؤنث ولې راوړو ځکه فاعل مضاف ده مؤنث ده لونها
تسر الناظرین. جمهور مفسرین فرمایي الصفر من الالوان السارة، زیړ رنگ چې دا خوشالون کې رنگ دی. حضرت علی رضی الله عنه به زیړ بوټان او زیړې څپلې ډېرې خوښولې، او بیا به فرمایل من لبس نعلا اصفر قل همه، دا چا چې پڼې زیړې وي، زیړې بوټونه او زیړې چپړې او زیړې موزي وي، نو د ده غمونه کمي. من لبس نعلا اصفر قل همه، غم به کمي. عبدالله ابن زبیر به او یحیی ابن کثیر به د تورو بوټانو د تورو پڼو نه خلق منع کول چې دا مه پخو کوئ، وایي لانها تغم، ځکه دا غم زیاتوي. قالو نو دوی ورته ویلي چې ادعو لنا ربک. دلته روح المانی لیکلي د دې آیات لاندې، دا د عبدالله ابن زبیر او د یحیی ابن ابي کثیر قول را نقل کړی دی چې دې دواړو به عن لبس النعال السود، د دې نه به خلق منع کول لانها تغم، ځکه دا د خلکو غم زیاتوي. قالوا ادع لنا ربک، نو دوی ویلي چې ادع لنا ربک، وغواړه مونږ ته د خپل رب نه دی، یبین لنا ما هي، چې مونږ ته بیان کړي د دې نور صفاتم چې اسائمة ام عاملة، دا به څریدونکي وي او که ارټي به وي، قلبه‌یي به که ارټي به وي. ان البقره دا علت دی دپاره د ادعو، او اعتذار دی دپاره د تقریر د سوال، چې نو دا بیا سوالونه چې کوو زموږ عذر قبول کا. ان البقره تشابه علینا، بشک دا غوا چې دا ګډه وډه شو په موږ. ان البقره اسم جنس جمعي دی، د دې جمع اباقر راځي. ان البقره اسم جنس جمعي کې تذکیرم جایزي لکه نخل منعقر، او تانیسم پکې جایزي لکه والنخل باسقات. نو ان البقره تشابه علینا وانا ان شاء الله لمهتدون، او بشک مونږ د الله اراده لمهتدون، مونږ لاره موندون کیو. کم طرف ته؟ الى الحکمت، هغه حکمت د حلالولو د غوا ته، چې د غوا په حلالولو کې څه حکمت دی، نو هغې ته مونږ لاره موندون کیو. الى الحکمت. او یا انا ان شاء الله لمهتدون الى عین البقره المأمور بذبحها، دغه غوا ته مونږ لاره موندون کیو، د کمی غوا د حلالولو امر چې الله پاک مونږ ته کړی دی. درېمه معنا یې ده انا ان شاء الله لمهتدون لما خفي من امر القاتل، د مخفیه دپاره مونږ مهتدین یو چې هغه امر د قاتل دی، د قاتل د حال معلومول دي. ان شاء الله چې مونږ هغې ته لاره موندون کیو. قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل انه یقول، چې بېشکه الله پاک فرمایي انها بقره، چې دا یوه غوا ده، لا ذلول موصوف دی، او تثير الارض دا ورته صفت دی. لا ذلول، او ذلول په خپله صفت دپاره د بقرتون دی، ذلول بیا موصوف شو، دا صفت موصوف شو، او تثير الارض دا ورته صفت شو. نو وصفت يجوز وصفها، دا جایزه ده چې یو صفت موصوف شي او بل صفت ورته راشي. دلته اصل مقصود لا ذلول خو موصوف شو، او تثير الارض دا ورته صفت شو، صفت خو قیدی کنه، نفي چې په کلام مقید داخله شي قید ته متوجه وي. نو دلته دی تثيرو دی اسارت ته نفي متوجه ده. نو لا ذلول تثير الارض، داسې ذلول بنئ تثير الارض چې څیرې ځمکه، یعنی قلبه کوي په ځمکه کې. نو په آیات کریمه کې انتفاع د ملزوم ده چې قلبه ده، په انتفاع د ملزوم انتفاع د لازم راغلی ده چې هغه ذلت ده. لا ذلول تثير الارض، د ذلت نفي راغله په نفي د اسارت باندې، په نفي د څیرې کولو د ځمکې. لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، او نه به خړوب کوي فصل، ولا دا لای مقرر کړو عموم د نفي باندې تسریع کوي، یعنی په سلب کلی باندې تسریع کوي. که دا الله پکې نه وی نو چا به دا توهم کولو چې دلته نفي د مجموعې ده. لا ذلول وتسقي الحرث، مجموعه د دې دواړو بنئ چې هم قلبه کوي هم ارټ کوي. ارټ خو پېژنې دې چرساده کې مرټونه لیدلي دي چې اوبه راوباسي په غویانو باندې داسې لرګی تړلې تاوی را تاوی اوبه پرې راوباسي، نو هغې ته ارټ وایي. نو چا به دا توهم کولو چې مجموعه د دواړو به پکې منتفي وي، قلبه او ارټ د دې مجموعه به پکې منتفي وي، یو به ځان ته نه منتفي. نو الله پاک لا پکې مقرر کړو، سلب کلی ته اشاره کوي چې یو بم نه دواړه بم نه. لا ذلول تثير الارض، نه به ذلیلی
تسیر الارض چې چیرې کوي ځمکه یعنی قلبه کوي په ځمکه کې ولا تسقي الحرث او نه به خړوب کوي فصل دی لا تعالی مذکره وي مذکرتون یعنی مطلب دا دی چې تا ته سلبي کلی در یادای چې رفع د ایجاب کلی را نه وړي مجموعه منتفی نه کی هر یو ځان ته منتفی دی مسلمتون عبد الله ابن عباس د دې ترجمه دا شي کوي مسلمتون یعنی سلمها الله من العيوب الله دا سالم ګرځولې د عیبونو نام حسن بصری سے به معنا دا شي کوي مسلمتون عفاها اهلها من سائر انواع الاستعمال نور انواع الاستعمال داغین بم سالمي مسلمه يعني عفاها اهلها من سائر انواع الاستعمال فالنور نور قسم د استعمالات کوم دا نه د مستعمله دا دوه معنا غالي دریم معنا د حضرت عطوا ابن ابي رباح رحمه الله د دې معنا دا شي کوي مسلمه يعني مطهره من الحرام د حرام نه بپاکل غصب مسب او سرقه پکې نه محرم مطهره من الحرام او امام مجاهد رحمه الله معنا دا شي کوي مسلمه من الشياه من الشيات مسلمه من الشيات دا به د نور رنگونو او د داغونو نه مسلمه د نور رنگونو د داغونو نه به مسلمه دا ډېری معناګانې راغلي بهتره معنا پکې د عبد الله ابن عباس څخه ده مسلمه یعنی سلمها الله من العيوب الله پاک دا سالم ګرځولې ده د عیبونو نه نو مسلمه کې دا تضعیف د نقل او د تعدیت د پاره ده لا شیت فیها شیته مصدر د وشیت الصوب نه ده وشیت اشیه وشیا اذا زلته بخطوط کله چې یو جامه کله کې په خطونو باندې نو بیا ته هغه ته وایي وشیت الصوب یعنی جامه می په خطونو خول کړه رنگدار می کړه لا شیت فیها پدې کې به نور رنگونه نه داغونه به پکې نه نور رنگونه به پکې نه لا شیت فیها لا شیت اسم دلاله او فیها ورته خبر ده قالوا الان ظرف زمان ده لازم الفاء على الفتحه قالوا الان جئت بالحق استرت لنکړه په حق باندې فا کلمه مبني په فتحه ده لازم الفاء دا مطلب نه چې د فی داخله ول کې لازم الان قالوا الان اس الله پاک دوی ویل چې استرت لنکړه په حق په معنا د حقیقت ده یعنی اظهرت حقیقت ما امرنا به تا اوس ظاهر کړو هغه څه چې موږ ته په امر شوی دی نو جئت بالحق ترات لنکړو په حقیقت باندې یعنی حقیقت دې اوس ظاهر کړو دایمه معنی ده الان جئت بالحق حق معنا ده الامر المقضى دا څه خبره دې اوس راوړه چې هغه فیصله شوی ده یعنی د هغه نه اخوا دې خو اوس ممکن نه دي دريمه معنى ده جئت بالحق يعني بالامر اللازم اصدرت لنکړه په امر لازمه باندې د دې غوه حلالول اوس لازم دي فذبحوها نفا فصیحیه ده په مقدره جمله باندې دلالت کوي نو تقدیر د عبارت دا ده فطلبوها ووجدوها فذبحوها دو جمله مقدره ده فطلبوها دوی د غوه په ګرځي درا ګرځي او د یو یتیم سره پیدا کړل او قیمت ورته ولګولو چې د دې قوت سرمن به ماته د سرو زرونه ډکوي نو قیمت یې ډیر زیات شو ځکه هغه د خپل مور ډیر فرمان بردار نو فطلبوها دوی ولټوله د غوا ووجدوها وی مندله فذبحوها نو به حلال کړه وما كادوا يفعلون او نو قریب دوی چې دا کاری کړي وي من غلاء ثمنها ځکه دا غیر ډیر زیات یو سرمن ورته د سرو زرونه ډک کړه محمد ابن کعب فرمایي وما كادوا يفعلون نو قریب چې دوی دا کار کړي وي قال محمد بن كعب وما كاد يجدونها باجتماع اوصافها نو قریب چې داسې غوي پیدا کړي وي د دومره صفاتو سره واذ قتلتم نفسا نو دا هغه قصې یو جز الله دلته ذکر کوي اول جز دا ده ما درته ویل چې
الله پاک دا قصه په یو ترتیب ذکر نه کړه، ځکه که په یو ترتیب ذکر کړی وي بیا خلکو ویل چې مقصود اصل بیان د قصې دی، او اصل مقصود بیان د قصې نه دی، بلکې اصل مقصود دا دی چې د قصې هر جز دا مستقل دی په عدم امتثال د بني اسرائیلو کې، هر جز په دې دلالت کوي چې د خپل پیغمبر خبره نه منله او استهزاء کوله. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، الله پاک فرمایي هغه وخت قتلتم نفسا چې تاسو وژلو یو نفس. وَإِذْ قَتَلْتُمْ ټول بني اسرائیلو ته الله وایي چې تاسو نفس وژلو، ټول خو نه دی وژلی، هغه یو سوریرونه خپل ترې ووژلو، څلک کسانو خپل ترې ووژلو. دا داسې ده لکه قتل بنو فلان، بنو فلانو قتل وکړو که نه، قتل بنو فلان یو قوم یاد کړي، یو لوی قوم دی لکه مومن، نو ته وایي چې مومندو مړی وکړو، مومندو کې صرف یو کس مړی کړی وي، اپریدو مړی وکړو، نو اپریدو خو ډېر په زرګونو په لکونو قوم دی، یو کس پکې مړی کړی، خو ټولو ته منسوبېږي قتل بنو فلان، نو دا هم د قبیلې د قتل بنو فلان نه دی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا په بني اسرائیلو کې ټولو مړي نه کړي، یو کس کړی و، یو نو او ریرونه راجمع شو او خپل ترې ووژلو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، فَادَّارَأْتُمْ په اصل کې تدارأتم دی، تدارأتم د تفاعل باب دی، په تفاعل او په تفاعل کې چې فا کلمه تاوي یا سوادوي یا زواوي یا تواوي، نو هغه بیا په تدارأتم په اصل کې تدارأتم دی کنه، فدارأتم، نو تا په دال بدله شوه او دال په دال کې مدغم شو، نو فدارأتم ترېنه جوړ شو. نو دا قانون دی په صرفو کې تاسو ویلی دی، هر باب تفاعل او تفاعل کې چې په فا کلمه کې تا یا توا یا زوا او یا سواد راشي، نو هغه به په مابعد کې مدغمیږي. نو فدارأتم فیهم، الله پاک فرمایي فدارأتم تاسو اختلاف وکړو، یعنی اختلفتم واختصمتم فی شانه، تاسو اختلاف او لانجه وکړه، ها ضمیر دې نفس ته راجع دی، په باره د دې نفس کې اختلفتم واختصمتم، فیها یعنی فی النفس، یا فیها یعنی فی القتل، یا فیها یعنی فی التهمة، دې وړو ته ضمیر راجع کولی شي. والله مخرج ما کنتم تکتمون، بشک الله پاک چې دی مخرج یعنی مبین بیانون کې دی، ما کنتم تکتمون د هغه څه چې تاسو پټول، من امر القتیل والقاتل، چې هغه حال د مړي او د قاتل د دې مړي، نو الله پاک دغه بیانون کې دی. فقلنا اضربوه ببعضها، نو ما دوی ته ویلي اضربوه، هو ضمیر نفس ته راجع دی، او هیدا نفس. او کته اعتراض وکړي چې مطابقت ناراضي په مابین د راجع او د مرجع کې، نفس خو مؤنث سماعي دی، نو لفظ مذکر دی او په معنا کې تأنیث دی، نو رعایت د لفظ او د معنی دواړو جایز دی. فدارأتم فیها کې ورته ضمیر د مؤنث راجع شو او دلته ورته ضمیر د مذکر راجع شو. نو تأنیثها فيما سبق باعتبار اللفظ، وها هنا تذکیره باعتبار المعنى. فقلنا اضربوه ببعضها، د دې د غوښې په یوه ټوکړه یې ووهل، د غوښې په یوه ټوکړه. بعضې علما وایي چې ژبه ده، بعضې وایي لکۍ ده، بعضې وایي غوږ دی. وابهموا ما ابهمه الله، الله پاکې تعین نه دی کړی چې د غوښې د ټوکړې په کوم ځای ووهل. صحیح حدیث کې هم دا تعین نشته، اطلاق دی. د دې غوا غوښه روانه او دا مړی پې ووهه، د مړي هر ځای چې د ورباندې ووهلو او د دې غوا د غوښې په هره ټوکړه چې دې ووهلو، الله به دا مړی را ژوندی کړي. کذلک یحیی الله الموتى، همدارنګه الله پاک را ژوندي کوي مړي. دا جمله معترضه ده. ويريكم آیاته، والله پاک ښیي تاسو ته دلایل د قدرت خپل، لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسو پوه شئ په حیات بعد الموت باندې. ثم قست قلوبکم، الله پاک فرمایي چې بیا سخت شو ستاسې زړونه. القسوة فی الاصل الصلابه، سختوالی ته وایي. دلته د دوی د قلوب حالت دا مشابه، او قسوة الحجاره دا مشبه به، نو استعاره بالتبعیه ده. مشبه څوک شو؟ قسوة حال القلوب، یعنی نبو القلوب عن الاعتبار، زړونو انکار کولو د عبرتنا. انکار القلوب عن الاعتبار دا مشبه، انکار القلوب عن الاعتبار.
زړونو انکار کولو د عبرت حاصلولو. نو انکار القلوب عن الاعتبار د مشبه او قسوة الحجارة د مشبه به. بیا د قسوة الحجارة چې مشبه به دی د دې مشتقي واخله چې قصد دی، ذکر د قصتو کا او مراد لري مشبه کا چې انکار القلوب عن الاعتبار، زړونو د عبرت حاصلولو نه انکار کولو. نو بیا ستاسو زړونو د عبرت حاصلولو نه انکار کولو ثم چې دا د استبعاد د پاره دی، یعنی دلایل مزیله مفتله موجود او بیا ستاسو زړونو د عبرت حاصلولو نه انکار کولو. دې ته لا پوښتنه په حاصل د معنا د دې مطلب څه دی؟ یعنی ستاسو زړونو انکار کولو د عبرت حاصلولو نه، ودا انکار القلوب عن الاعتبار د مشبه او قسوة القلوب د مشبه به. د دې مشبه به مشتقي واخله چې قصد ده مشبهات لري مراد ده چې انکار القلوب عن الاعتبار ده. نو استعاره بالتبعیه ده، دا رنګ استعاره تمثیلیه هم جوړول شي. د دوی د زړونو هيئت دا مشبه او د سخت تیږي هيئت د مشبه به. نو استعاره تمثیلیه ده چې یو هيئت د بل هيئت سره مشابه کی. نو بیا سخت شو ستاسو زړونه من بعد ذلك ورسته د واقعین، او یا من بعد ذلك من بعد ما سبق من الآيات، د دې مخکنه معجزات نو ورستم ستاسو زړونه سخت شو. فهي كالحجارة، الله فرمای ستاسو زړونه كالحجارة دا پشان د تیګو ده، حجارت جمع ذکر کړه. فهي كائنة كالحجارة، هي مبتدا ده، كالحجارة د کائنتون پورې تعلق لري دا ورته خبر ده. ستاسو زړونه داسې دي لکه تیګه، في القسوة وعدم التأثر، فسختوالي کی او په عدم التأثر کی. كالحجارة پشان د کانو، حجاره الله جمع ذکر کړه، جمع د حجر ده. كالحجاره په جمع کې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې د دوی په زړونو کې تفاوت او سختوالي کی. لکه تیږي چې بعضی لږی سختي وي بعضی ډېری سختي وي، نو د دوی زړونه هم داسې وو، د تیګو په شان وو، خو بعضی د یوې تیږي په شان او بعضی د بلې تیږي په شان، بعضی د بلې تیږي په شان. لکه تیګو کانو کې چې تفاوت دی د دوی په زړونو کې هم داسې تفاوت وو، خو ټول د کانو سره مشابه وو. او اشد قسوه، او په معنا د واو دی، واشد قسوه. لکه الله پاک په یو ځای کې فرمایي لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن. انت او آبائهن په معنا د واو سره دی، و آبائهن. نو او په معنا د واو، او یا او په خپل حقیقت پاتې دی، د تنویع د پاره دی. بعضی زړونه د کاڼو په شان وو او بعضو د کاڼو هم سخت وو. دویمه معنا او په خپل حقیقت پرې ده، نو تقسیم په قلوبو کې. دریم دا چې او په معنا د بل دی، فهي كالحجارة بل اشد قسوه. او یا څلورمه ترجمه او د پاره د تساوی فی شک ته مخکې می تاسو ته د دې تحقیق کړو، دا ټول مجازي معناګانې په تردید پورې چې ما درته بیان کړ. او می په معنا د وو کړو، صحیح شو، او می په معنا د بل کړو. دریم دا چې او می د تنویع د پاره کړو. څلورم دا چې او په خپل حقیقت پاتې ده، د پاره د تساوی فی شک ده. خدا شک په نظر سره سامع ده، د سامعینو شک دی چې یاره د دوی زړونه به د کاڼو په شان وي که د کاڼو نه به هم سخت وي. صحیح شو، نو د سامعینو شک دی. نو او د پاره د تساوی فی شک دی، خو شک سامعینو ته راجع دی. او اشد قسوه د اوسپنې سره مشابه نه کړو چې یا بعضې زړونه د تیږو په شان دي، د کاڼو په شان، بعضې د اوسپنو په شان. د اوسپنو سره ځکه مشابه نه کړی چې اوسپنه نرمیږي په اور باندې، او د دوی زړونه په اور هم نه نرمېدل، لکه د داعش زړونه. داعشان هم داسې دي. فهي كالحجارة او اشد قسوه. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، بشک بعض د کانو نه کانی په درې قسمه دي. بعضی کانی داسې دي لما يتفجر منه الانهار، چې کلاو رواني وي د هغې نه نهرونه، یعنی لوی نهر ترېنه رواني. بعضی کانی داسې. دویم کانی وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، دویم کانی داسې دی چې وچ وي او لږې لږې اوبه ترېنه روانې وي. اول کانی داسې دی چې نیر ترېنه رواني، دویم کانی داسې دی چې لختې ترېنه روانې وي، الله لږې اوبه ترېنه روانې. وان منها لما يهبط من خشيه الله، او دریم کانی هغه دی چې د الله د ویرې نه رارغړي، د غره نه راوغورځېږي د الله د ویرې نه، نو د دې نه اوبه نه دي روانې. درې قسمه کانی شو که نه؟ اول کانی چې لوی نهر ترېنه رواني، دویم دا چې یوه ویاله ترېنه روانه وي، یوه چینۍ،
لږې لږې اوبه ترېنه روانې او درېیم هغه دی چې د الله د ویرې نه د غره نه راوغړي ښکته راوغورځېږي نو تیږې کاڼي په درې قسمه دي دارنګې دا زړونه په درې قسمه دي بعضې زړونه د عروفو او د معارفو نه دومره ډکي چې د هغې نهرونه ترېنه رواني دا د راسخینو او د امامانو مجتهدینو شان دی د امام ابو حنیفه او د امام شافعي او د امام مالک او د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله د دوی زړونه د علومو او د معارفو نه دومره ډکو چې نهرونه ترېنه روانو تر قیامته پورې د دوی په دې علومو خلک سیراب کېږي تر قیامته پورې نو بعضې زړونه داسې وي چې د علومو او د معارفو نهرونه ترېنه چلېږي او بعضې زړونه داسې وي چې نهرونه ترېنه نه چلېږي بلکې د هدایت چینې ترېنه روانې وي ویلې ترېنه روانې لکه دا نور عام علما چې په مدرسو کې استادان دي دوی نه نهرونه د علومو نه دي روان خو بیا هم د علومو چینې دي چشمې د علومو چینې ترېنه روانې دي لږې لږې اوبه روانې دي دا د رباني علماو شان دی رباني علما او بعضې زړونه داسې دي چې نهرونه د علوم هم ترېنه نه دي روان او چینې هم نه دي روانې تعلیم نشي کولی چا ته ښودنه نشي کولی خو خپله د تکبر او د غرور نه پاک دی د الله حکم ته سر ټیټ کړی دی دا د عبادو د دې پیرسیبانو د دې عبادت کوونکو عوام ورونو مثال دی چې د الله د ویرې نه لکه تیږه چې راغړي نو دم د الله حکم ته داسې سر ټیټ کړی دی تکبر او غرور نه ځان صفا کړی دی نو دا درېیم زړه دی نو زړونه درې قسمه شو لکه تیږه چې په درې قسمه ده بعضې علما دا وایي چې تیږه په درې قسمه ده اوله هغه وه چې کلاو ویلې ترېنه روانې وي دا د هغې خلکو مثال دی چې د الله د ویرې نه ډېر ژاړي وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء دا د هغې خلکو دپاره مثال دی چې د الله د ویرې نه لږ لږ ژاړي وان منها لما يهبط من خشية الله دا د هغې زړونو مثال دی چې د الله د ویرې نه د سترګو نه اوښکې نه ځي خو د زړه نه ژاړي بعضې خلکو د سترګو نه اوښکې نه ځي خو په زړه کې ډېره ویره د الله نه نو دا درېیمه د هغه چا دپاره مثال دی نو دا د نرمو زړونو بیان شو که نه وان من الحجارة په دې کې د نرمو زړونو بیان الله پاک وکړو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې د الله د ذکر نه بغیر نورې ډېرې خبرې مه کوئ ګپ شپ ډېر مه لګوئ ځکه ډېر ګپ شپ لګول زړونه سختۍ او سخت زړه د الله نه ډېر لرې وي په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم انی اعوذ بک من القسوة والغفلة یا الله پاکه زه تا ته پناه نیسم د سختوالي د زړه نه او د غفلت نه زه تا ته پناه نیسم اوس په دې اعتراض راځي ظاهر بیل خلک پې دا اعتراض کوي چې دا تیږې د الله د ویرې نه د غره نه راغړي د غره نه راغورځېږي د الله د ویرې نه نو د الله ویره خو په تیږو کې نشته ځکه د الله ویره فهم او ادراک غواړي او په کاڼو کې فهم او ادراک د کومه شو عقل نشته فهم نشته شعور نشته نو د الله ویره پکې څنګه راغله نو تاسو ورته جواب ورکوئ چې دا د فلاسفو خرافات دي چې فهم او ادراک دا صرف په څلورو شیانو کې دی عقول عالیه نفوس ناطقه او نفوس فلکیه دوی وایي په دغې دریو کې عقل او شعور دی عقول عالیو کې فهم او شعور دی نفوس ناطقو کې فهم او شعور دی او نفوس فلکیو کې فهم او شعور دی دا د دوی خپل خرافات دي فهم او شعور د الله په ټول مخلوق کې دی په حیواناتو کې زیات دی دویم نمبر په نباتاتو کې دی دریم نمبر په جماداتو کې دی خو فهم او شعور په ټولو کې شته او د دې لپاره په شریعت کې ډېر مثالونه دي ګوره آیتونو کې هم راځي الله پاک فرمایي تسبح